बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम कदरमन कतुनको ज़ैम अब्दुल जलील खान स्तासु कोरबा पर प्रोग्राम के चिनुमिने सेहत का सफ़र यानी सेहत सफ़र और संगे जिता पता दा पर प्रोग्राम के मुंगसरा यो पोहान राजी द हिकमत ना हकीम से भी मुंगसरा पर प्रोग्राम के मेलमा और अगर तासु द मुख्तलिफ बीमारियों पर हवाला सारा मालूमात हम दर कई दाम खई चे दागे असबाब से दी वजूहात से दी दागे इलाज से दे और ब्या दागे बारा के दवायान हम तासु तखई नو دا خپل نوعیت ډیر زبردست پروګرام نه دسه وګڼي چې تاسو لپاره یو کلاو کلینیک دی چرته چې بغیر پیسو تاسو چې دینو معلومات حاصلولای شئ او بیا تاسو دوايانې هم ترته پته لګي چې د کم ځای نه ملاوي دی شي بیا وخت په وخت په سکرین باندې مونږه لینک هم خایو چې کم ویب سایټ نه تاسو ته آنلاین دا دوايانې ملاوي دی شي که تاسو آرډر کول غواړئ او دې پروګرام کې موږ سره مرسته کړې دا کرشي والا نو نننې چې موږ سره کم میلمه دی جی هغه د محمد عثمان حکیم صاحب دی جی او محمد عثمان صاحب سره به چې د خبرې اترې کوو. السلام علیکم جی وعلیکم السلام. عثمان بھائی څنګه یې ښه؟ جی الحمدلله شکر. لومړنی پروګرام خو ډېر زبردست زموږ مزدار و انشاءالله امید دی چې نننی دا کوم زموږ موضوع دی دا هم د کتونکو خوښیږي او په دې باندې به پوهه حاصله کړي. تاسو ډېره مننه چې زموږ سټوډیوز ته راغلی جي. خپل موضوع طرف ته وځو چې نننی زموږ موضوع چې کوم دی هغه دا بدهضمي ډایسپشیا. نو د بدهضمي حوالې سره تاسو موږ ته لاول خو دې باندې رڼا واچوي ته بدهضمي یې څه شی څه ته وایي بدهضمي؟ بدهضمي چې دې ته وایي چې لکه مثال معدې کې تیزابیت زیات شي یا مثال معده کار نه کوي یا څه وجه نه خو معده اکه شان دي خو لکه موږ ته داسې لګېږي چې یار دې کې لکه مثال تیزابیت پکې زیات شوي او دغه کار نه کوي روټۍ پکې نه هضمېږي او ډکارونه وغیره راځي که نه نو دغه چې دی ډېر غټ علامات دی. صحیح. جی د دې بدهضمۍ چې دی اسباب صحیح وجوهات یې صحیح لکه په کومه وجه باندې چې دی نو دا بدهضمي خلکو ته کېږي؟ دغه چې لکه دا ډېر زیات لکه ډپریشن دی دی په وجه د کېږي لکه دماغي چې کوم کار کوون دي یا مثال السر شولو یا کینسر شولو یا داسې جګر سره څه مسلې دو په وجه نه کېږي. صحیح. علامات یې څه دي چې لکه یو کس ته به ووایو ازمه خو اسم دا د یو تړلی څیز دی د ژوند سره او د انساني بدن سره یا خوراک خو به دی روزانه کوي که نه نو دلته به څه داسې وجوهات ښکاره شي نو هغې نه پته ولګي چې د بدهضمۍ ښکار دی؟ دا چې لکه د چې کله روټۍ موټۍ وخوري نو دا لکه معده صحیح طرح نه هضموی شي او سر باندې درد ګیس جوړېږي یا مثال دردونه ورته پیداویږي که نه نو دا د مثال سمدم علامت دی چې یار مثال د روټۍ چې کوم دی هضمېږي نه اور دې ته ډېر زیات مثال تکلیف یې د ګیس په وجه او پټۍ مو سره خوږېږي جوړونه مو سره خوږېږي که نه. قبض چې دی دا مختلف لکه قبض چې دی د هغې څه علامات دي چې مطلب په معده کې چې دا قبض کم سچویشن چې راشي نو هغې ته موږ وایو یا د قبض طرف ته سړی تلی شي؟ قبض علامات هغه دي چې کله چې موږ دغه معده چې کله ټیک نه وي که نه دې په وجه موږ هغه روټۍ چې کوم دی لکه زر زر خورو او لکه موږ مثال هضمۍ کې دې په وجه فرق راځي یا مثال غیر ثقیل شیان خورو چې یار مثال هغه ډېر هضم وي نو دې په وجه هم قبض لکه جوړېدی شي او دا انتونه چې کوم دی هغه کمزوري شي معدې په وجه باندې ځکه هغه معده هم کمزوري شي او غذا چې کوم دی مخ ته ټرانسفر کوي نه دې په وجه هم قبض کېدی شي موږ. په دې کې څه د خوراک څښاک د ټایم ټیبل څه د سکیجول هم څه عمل د خلک ته د خوراک څښاک یا د واشروم ته د تلو څه اوقات څه تقسیم کار شته که نه؟ بلکل چې دې سره خو د معدې ډېر زیات لکه تعلق لري د قبض سره هم او د معدې چې کوم خوراک دی خوراک په وجه هم لکه دې مین شی دغه دی چې یاره کوم موږ مثال لکه دغه شیان وخورو چې یار مثال هغه نرم وي او د حفظان صحت په اصولو مطابق موږ چې وخورو لکه دې کې مثال پیم راځي لکه سګودانه وغیره شوله که نه داسې نرم درم شیان چې موږ وخورو او روټۍ چې کوم دی ښه چباو چباو کې وخورو زموږ ته څه مسله نه وي په دې خوراک په دې معدې هضمونې کې. صحیح. او خوراک لکه فرض کوو یو کس دی د هغه غوښه ډېره زیاته خوښوي یو کس دی هغه وریجې زیاتې خوښوي داسې خوښه ناخوښه خو هم پکې که نه بعضې څیز چې خوښ نه وي خو هغه د هغه د صحت دپاره یا د معدې دپاره ډېر زیات ضروري په هغې کې داسې څه شیډیول یا څه چارټ شته چې د غوښې مقدار څونه پکار دی بیا په غوښه کې وایټ میټ لا بیل دی او غټه غوښه لا بیله ده نو په دې کې څه ترتیب او روټین شته چې په هفته کې څومره ځل غوښه خوړل پکار دي څومره ځل سبزیانې یا فروټ یا یو شی یا بل شی یا یو کس غریب دی هغه فروټ نشي افورډ کولی نو هغې باندې تاسو رڼا اچوئ؟ دا غوښه چې کوم ده دغه چې لکه موږ په روټین کې دغه لکه ډېره زیاته راغلی نن سبا او اوس وختر هم روان دی
د غوښه چې کم د لازمي ده. نو موږ ته پکار دغه دی چې یار موږ په دې غوښې باندې چې کم دی ډېر زیات ټایم تیر کړو چباونې باندې، او چې دا غوښه چې کم ده کم مثال چباو شي یا مثال روټۍ چباو شي، نو هغه معدې ته د محنت ډېر زیات کون ضرورت نه وي. نو دې په وجه کم سے کم هفته کې یو دوه ځل خو خوړن پکار دي، غټه غوښه یا مثال نرۍ غوښه. یو ځل ضروري ده. جی او دا سبزیانې یا دا سبزیانې خو جی کم موږ مثال لکه صحیح په دغه روټین باندې راشو نو موږ ته پکار دا دی چې یا دوه درې بوټۍ پکې او سالن کې مثال سبزۍ هم پکې چې دغه مثال موږ سره چې دا سیستم چې کوم دی د سره د روان وي. خلک مکس کرکې کول پکار دي، دا نه چې د یو شي او داسې دغه شو لکه دالونه مالونه شو دام د دې څه د شپې او د داسې ټایم کې اکثر خلکو ته دا مسله راځي چې د شپې چې دی د خوراک وخوري لکه لوبیا شوه یا دال شو نو بیا ورته ډېر زیات تکلیف وي. دا څه وجه کیدی شي؟ د چې معدې د کمزورتوالي د وجې نه کېږي چې کله مثال معده کمزوري شو نو هغه بیا چې کوم د ګیس پیداویږي، تیزابیت پیداویږي. نو موږ ته دغه پکار دی چې یار موږ چې کله شپې روټۍ خورو نو کم سے کم موږ ته 2-3 غنټو پس موږ ته خوب پکار دی ښه هغه ایزي په طریقې سره. او لکه موږ چې کوم روټین چې کم دی هغه دغه دی چې یار مثال موږ په روټۍ په منځ کې اوبه څکو نو دغه اوبه چې کم دي دا ډېر خطرناک موږ ته جوړېدی شي. نو موږ ته پکار دا دی چې موږ د روټۍ نه نیمه ګنټه پس ته پهله اوبه وڅکو، تقریبا ګلاس نیم ګلاس کم دی د موږ ضرورت دي دغه وڅکو. او بیا روټۍ په منځ کې هم چې کم دی که نه سنت دي که نه نو دا هم کم سے کم 2-3 ګوټه پکار دي. نو اخري کې اوبه څکل نه دي پکار. او چې کله مثال موږ روټۍ موټۍ وخورو که ګنټې بعد که موږ ته حاجت کېږي د اوبو څکنې نو موږ ته بیا خیر دی به پکار دی. او روټۍ نه پس کم سے کم واک چې کم دی واک پکار دی تقریبا نیمه ګنټه. او ګرځېدن چې کم دی دغه سنت هم طریقه ده. او ګرځېدنې علاوه چې کم دی معده کار نه کوي ځکه چې دا هغه مسکولر سره تعلق ساتي، معدې چې کم دی مکمل جسم سره تعلق ساتي. او دغه لکه نن سبا خو روټین دغه شان دی چې یار مثال موږ کله روټۍ موټۍ وخورو نو بس بیا سملو نو هغه د وجې نه موږ ته جسم کې ډېرې زیاتې مسلې را جوړېږي. د خپو لکه خوږېدن شو یا مثال د چهرې خرابېدن شلو یا دغه ایختانو یا د مسکولر چې کوم مسله ده موږ زیاتو ده یا مثال پټۍ شولې یا بلډ پریشر یا شوګر دغه شی مسلې پکې ډېر زیاتې راځي. نو موږ ته پکار دی چې یو خو چباون کوو ډېر زیات او بل چې کوم دی موږ ته دغه پکار دی چې یار مثال موږ ګرځو د شپې روټۍ نه پس ته. صحیح ده. څنګه چې انسان لکه خوراک کوي دا د انساني پوره یو نظام دا ځان له پوره یو سیستم دی په انسان کې ډېر لوی قدرت جوړ کړی او ډېر زبردست نظام دی. د خوراکونو ټایمونه خو انسانانو جوړ کړي لکه سهار ناشته وکړي بیا د غرمې ډوډۍ وخوري بیا د شپې ډوډۍ وخوري که نه جي داسې څه د رفع حاجت هم څه ټایمونه پکار دي چې تاسو له چې څه پیشنټ راشي تاسو ته پته لګي ځکه چې د خوراک د ډایجیشن کې د ټایم یو ټایم وي که نه چې دومره ټایم کې خوراک چې دی هغه هضمېږي. تاسو ته پته چې راکه غوښه خوړلې ده دومره ټایم کې هضم شي یا فلانه که بل څه سخت شی خوړلی دومره ټایم کې هضم شي او که څه نرم شی خوړل دا وزر هضم شي. نو په ورځ کې چې لکه هغه د هغه د رفاجت هم څه ټایمونه وي چې یاره مطلب که دونه زیات شي نو هم معده خرابوي که دې نه کم شي نو هم معده خرابوي. نو کم سے کم دغه شی دی چې یار مثال کله چې موږ روټۍ موټۍ وخورو نو موږ ته کم سے کم 24 غنټو کې یو ځل خو متیاز راتلل پکار دي غټې. ښه حکیم صاحب تاسو خبره کوله چې یاره مطلب دا دی چې په 40 غنټو کې یو ځل رفاجت چې دی هغه ورته یو ځل جی پکار دی. صحیح. خو هغه هم چې لکه دې دغه شان دي چې یار مثال لکه اکثر خلکو مثال قبض وي 2 ورځې ورته پخانه نه راځي بیا اکثر دغه شان خلک هم پکې وي که نه چې چا مثال معده خراب وي نو هغه ته ورځ کې مثال ورځې لکه کم شی وخوري نو روټۍ وخوري نو هغه ته 20 منټ بعد متیازي ورځي یا مثال 20-25 منټ بعد ورځي یا مثال روټۍ چې خوري دی په منځ کې هم پاسېږي چې یار مثال دی لکه معدې خرابېدو وجوهات دغه دي هغه چې کم د صحت جوړېږي نه هغه هم نور هم خرابېدو په وجه باندې دا لکه مثال د خوراک چې کم د بې ترتیبي د وجې نه لکه موږ خو لکه مثال روټین لکه ډېر زیات ډسټرب دی که نه لکه موږ پاسېږو ډېر ناوخته نو موږ ته سهار پکار دی مانځه نه پس ناشته کول پکار دی او روټۍ چې کم دی دا تقریبا 12 نه 1 بجې منځ کې پکار دی او ماخوستن چې کم دی د مانځه نه پهله موږ ته پکار دی چې موږ روټۍ وخورو. صحیح. جی مطلب دا دی چې ډېر موږ هغه چې کوم قدرت انسان لپاره یو نظام جوړ کړی دی که نه په هغې کې چې کله موږ بدلون راولو نو معده به ښه اوس د معدې د مرضونو نه بچ کېدی څنګه شو د دې احتیاطي تدابیر سری؟ احتیاطي تدابیر دغه دی چې لکه سخت خوراک نه دی کول پکار نرم خوراک پکار دی او دا ګیسټروفیل سیرپ هم دی موږ سره یو
ګیسټروفیل په نوم باندې لکه دې کې ټیبلټ هم دي او دې کې مثال سیرپ هم دی دا ډېر بهترین شی دغه موږ چې روټۍ نه پیله او روټۍ نه پس کې چې موږ دا یو چمچ استعمال کړو نو دې سره موږ ته به ډېر زیات د معدې لکه فایده حاصل کېږي معده به موږ ټیکېږي صحیح ده خو چې په ترتیب کې موږ د دې افادیت او خصوصیات موږ ته لږ بیان کړي د دې ګیسټروفیل به صحیح خصوصیت چې دغه دي چې دغه د معدې تیزابیت چې کوم دی دغه ختموي صحیح او روټۍ ازموي او معدې ته سکون ورکوي او په سر باندې چې کوم بوج راځي ګیس د لپاره هم ښه دی او د روټۍ هضمېدو کې د ډېر غټ کردار دی د ګیسټروفیل سیرپ چې کوم دی ها قبض بد هضمي وغیرہ کټي ډکارې وغیرہ صحیح دې سره هر څه ټیکېږي دا ډېر بهترین شربت دی او ډېر زیات استعمال کې راځي د کرشي والا ګیسټروفیل سیرپ هم دی دې کې او دې کې ګیسټروفیل والا ټیبلټ هم دی مطلب دا دی ښه یو کس ته چې دی قبض دی نو هغه هم دا استعمالولی شي استعمالولی شي او که مطلب خېټه ډېر زیات نرمه ده نو بیا خېټه چې ډېر زیاته نرمه وي نو دې ته ثقیل غذا نه ده پکار سخت غذا نه ده پکار دې ته نرم غذا پکار دی دا چې نرم غذا وخوري خېټه خرابېدل هم اصل کې دوه درې سټیپه دي پکې که نه یو دی پیچس ولګي یو دی اسهال ولګېږي که نه لکه موږ پیچس ورته اسهال چې کوم دی یو شانې ګڼو اسهال چې کوم دی مثال د نري امتیازو ته وایي دا کوم چې پیچس دی دا لږ لږ شانتې راځي نو دې کې هم فرق دی صحیح معدې ته عام فهم خلک چې دی وایي چې معده چې دی دا وړوکی دماغي که نه نو وایي کله چې د پوره باډي سسټم کې او بیا په امیون سسټم کې په هر یو څیز کې د معدې چې دی ډېر بنیادي رول دی ځکه چې چا په سر هم دړي دی به سر درد ګولۍ خوري نو به ټیک کېږي صحیح ده څه پین کیلر دی یا وټ ایور څه دی نو طریقه یې مکه معده هی ده نو معدې نه بعض اوقات خو لکه ډېر فوري آرام والا څیزونه هم سړی داسې خوړی شي که نه یا مرۍ خرابه ده نو هم د معدې دپاره نو د دې دپاره خو د نظام انهضام طاقتور کېدل مضبوط کېدل دا خو ډېره ضروري خبره ده پوره وجود لپاره پوره وجود لپاره د معدې چې کوم دی طاقت ډېر زیات ضروري شی دی دا صحیح معده په موږ په جسم کې ډېر غټ اهمیت لري صحیح جی د دې نه علاوه دا ګیسټروفیل چې دی کوم د کرشي که نه د معدې مرضونه خو لا یو طرف ته خو بعض اوقات د کلمو هم ځان له مرضونه یې که نه چې ته پکې هغې کې هم داسې مدد کوي جی جی بالکل هغه ډېر زیات اهمیت دی د شربت په د معدې کې او د کلمو کې جی صحیح مطلب د هغې څه پړسوب کمی یا څه تفصیلي شته دی چې دې کې لکه داسې قدرتي لکه اجزا پکې شامل دي چې هغه مثال مکمل چې باډي ته چې کوم دی دغه ورته لکه طاقت ورکوي قوت مدافعت چې کوم دی دغه ټیکوي قوت مدافعت سیوا کوي صحیح ده او دا دوايانې ټولې چې کومې دي دا د کرشي والا که نه دا ملاوېدی کم کم ځای نه شي جی دا هر یو میډیکل سٹور کې ملاویږي فارمیسی میډیکل سٹور اور هر لکه ښې دواخانې کې ملاویدی شي اور دې نه سوا د کرشي health.com www.karshihealthshop.com هغې نه هم دا ملاویدی شي هغې نه هم دا ملاویدی شي دا راته ووایي چې د دې استعمال طریقه څه ده لکه دا څنګه استعمالیدی شي استعمال طریقه دی چې دغه دی چې دغه ورځې کې 3 ټمه اخیستل پکار دي د روټۍ نه پهله پکار دی چې چا مثال معده خرابه وي نو هغې ته دغه پکار دی چې یار کچرې ورکوټی نو چای والا ورکوټی چمچ ورځې کې 3 وخته او کچرته مثال غټ دغه بالغي دغه ته کم سے کم 2 چمچ پکار دی ورځې کې 3 وخته د روټۍ نه پهله صحیح ده جی دا معده چې د دې بعض اوقات هغه یو داسې مرض کې خلک ښکار شي چې دا تروې اوبه خولې ته راځي یا چې څه خوړلي یا ټولر څه خولې نه راځي یا د شپې ودی یو دم چې دی هغه هر څه بره طرف ته زور کوي که نه او دی د خوبه راپاسي جی بالکل نو هغه معامله کې هم دی کار کوي هغه معامله کې هم دی چې کار کوي لکه څنګه ما پهله وویل چې یار مثال دغه تاسو کله مثال روټۍ موټۍ وخورئ نو ډایرکټ سملی نو دغه کار پکې غلط دی نو دا تاسو روټۍ نه پهله مه خورئ دغه شربت صحیح ده او تاسو به روټۍ وخورئ کم سے کم 20-50 قدم تاسو واخلئ دا سنت طریقه هم ده اور دې کې چې کم دغه دی چې هغه کم دا تاسو مثال کم غذا خوړلی دا کم سے کم 2 غنټو کې هضمېږي نو دا چې کله هضم شي نو تاسو بیا سملی نو تاسو ته به څه تکلیف نه وي صحیح ښه اوده کېدو نه بیخي وړاندې نن سبا چونکې د ګرمیانو موسم دی یو کس تږی دی او د اوبه وڅښلې او بیا سملاستې دا خبره څنګه ده معدې لپاره
د لکه تاسو مثل شپې خبره کوي چې شپې مثال خبره ستم نه د کیږي کله مثل خو ته ګیره راپاسې د تګ نه د شپې راپاسې نه اوس د کېدو والا دی خو ته تګې دی جی نو الته د تن لاس دی اوس یو دمې وبو ډېرې اوس کلیو سم لاس دا خبره اصل کې د وجه نه کم دی معده یخیږي لکه مثال منګه ډېر یخ اوبه وڅښو نو دی په وجه منګه معده چې کومه ده یخه شي هغه مکمل ډسټرب شي مکمل منګه وجود کې مثال دردونه پکې راوځي هم په دې په وجه اور لکه د معده چې کوم دی معده کار نه کوي معده دغه کم دغه نه سلو شي دغه حرکت چې کوم دی کنده سلو شي نو دې په وجه نه هغه معده به کار نه کوي اور معده کې چې کوم دی ضعیف راځي اور معده کمزوري شي اور بیا خوراک کې منته مسلې اور یختانو کې مسلې خوب کې مسلې خوب کې لکه مثال ګیس مس پیداویږي دي کچره منګه وبو اس کو یخه نو دې په وجه منګه خوب کې ډېر یې دی شو کنه ځکه چې دا ګیس پیداویږي او مکمل وجود چې کوم دی دا دې لکه کړو راځي جسم سختيږي د معدې لپاره چې کوم مضر صحت به وته یا مضر معده به وته وایو کنه ضروري سيزونه د معدې لپاره څه دي په خوراک کې چې کله مثال هر کور کې استعماليږي بجی معده چې کوم کمزورتواله دی کنه د پر الونه د پکار الونه د پکار لکه فاست فود څومره هم دی لږ یا زیات یا بالکل هم نه بالکل پکار نه دی چې څومره پر استاسو معده ټیک شوی نه بیخي نه دی پکار بیخي نه دی پکار څومره پر استاسو معده ټیک شوی نه اچھا ځکه چې دغه کې کوم دی آلو کې چې کوم دی نشسته ده پکې نو دغه شان ډېر سیزونه دي چې مثلا فاست فود دی برګر دی هغه ټولو کې آلو استعمالېږي په سموسه کې آلو استعمالېږي په برګر کې هم استعمالېږي دې ته لکه مثال سخت غذا ورته وایي دغه چې کوم دی معده نه هضموي دغه کمزوري معده چې کوم دغه هضموي نه نو موږ ته پکار دی چې موږ نرم شیان وخورو چې کوم هغه زر زر هضمېږي صحیح نه دین علاوه دا شین مرچکې چې بعض خلک ډېر شوق سره خوري شنه مرچکې هم دغسې روټۍ سره خوري یا دغه حوالې سره شین مرچکې دې لپاره نقصان دی که نه معدې لپاره چې معدې لپاره خو دغه شان دی چې هر مثال هر یو سړي خپل خپل مزاج یي که نه نو چا دپاره ښه چا دپاره ښه نه نو ما په خیال کې دی چې کوم پوخ شوی مرچ دی کم دی که نه د هغه خوړن پکار دي او چې کوم چې ام لکه مرچ دی که نه کم لکه سلادو په شکل کې راځي تازه هغه موږ ته جي نه دی پکار دغه نورې مسالې روباسي په معدې کې ها لکه دا پرابلم جوړوي تیزابیت په لکه زیاتوو کې د مرچ هم ډېر اهم کردار دی صحیح دا تیزابیت کمی خو مونږه کتونکو ته هغه مخدل چې تیزابیت کیږي په څه وجه باندې کېږي په څه وجه نو مرچکې اوایډ کول پکار دي نور داسې څیزونه چای څه مسله جوړوي چې کلم کې تاسو لږ شانې پکې اوبه اچوئ صحیح لکه یو کپ کې تاسو کم سے کم یو ګوټ پکې اوبه واچوئ چې هغه چې کوم اثرات دي هغه ختم شي صحیح ده ښه لږ شانتې اوبه پکې جی او ډېر زیات چې اوس کنه نه دي پکار لکه پراټې شولې انډې شولې کیفین یې پکې په چایو کې هو پراټې انډې اوایډ کول پکاري ځکه چې کله معده مثال دغه یې کنه کمزوري شو نو دغه نو حکیم صاحب سره باندې بندګي به بس خو لکه ښه د دې علاوه اوس ښه څیزونه کم دي وایي ښه څیزونه چې پې دي ساګودانه ده صحیح اور دا جو کا دلیا ده صحیح سبزیاں دي څومره هم سبزیاں دي دا خوړن پکار دي ټیک شو اور که تاسو مثال د غوښې شوقین وئ نو دوه درې پوټۍ پکې ځان ته ور واچوئ ځکه چې بغیر غوښه خو کېږي پښتانه خو د غوښې شوقین څنګه نه ډېر زیات شوقیان دي جي دې نه علاوه خو کېږي نه نو به دا دی چې هر مثال هغه غوښې دغه هم پکې پوره شي او دا چې کوم موږ د جسم دپاره کوم شی پکار دی هغه هم پکې پوره شي شکر دی الله تعالی داسې مخلوق پیدا کړي یو چې موږ له ګوره دا شنې سبزیانې چې دی دا موږ خوړلی شو او موږ غوښه هم خوړلی شو که ځناور یي که نه نو یو شی به خوري یا به ګیا خوري او یا به چې دی که زمری دی نو زمری ګیا نه شي خوړی او اس چې دی هغه غوښه نه شي خوړی مونږ الحمدلله مونږ له الله تعالی دومره زبردست یو بهترین نظام راکړی چې مونږ دا شنه څیزونه هم خوړلی شو غوښې هم خوړلی شو اوس دا راته ووایي چې د دې استعمال خو وشو اوس د کرشي دا چې کومې دوایانې دي لکه فرض که څنګه دا ګیسټوفیل دی داسې مختلف پروډکټس دي که نه جي دا ګولډ سټینډرډ مینوفیکچرینګ یو طریقه کار دی چې په هغې په طریقې باندې دا ټولې دوایانې کرشي والا جوړېږي هغې باندې لکه که تاسو رڼا واچي دا ګولډ سټینډرډ مینوفیکچرینګ دا څه دي دغه چې یو محفوظ طریقه کار دی د دوایانو جوړوو محفوظ طریقه کار دی چې دغه لکه مثال څنګه سیل میل ولګوي اور د باقاعده ارکیاتو نه جوړېږي دغه شی اور باقاعده لکه د ډېره غټه مشینګری ده په دغه باندې اور چې کوم چې مثال د فارمیلیټیز دي ماشاءالله ډېر زبردست دي اور د په وجه باندې لکه
مطلب د دې ډېر سټانډرډ اپریټینګ پروسیجر دی او انټرنیشنل سټانډرډ باندې پیکیجینګ کیږي او دی خپل کوالټي کنټرول ډېر مینټین ساتي ځکه چې مطلب کوم یو بوتل هم تاسو راوالئ نو هغه به مکه مرفادیت یې د هغې چې هغه سلم بوتل راوالي یا که پوره کارټن کې چېرته هم یو بوتل هم والي نو د دې کوالټي کنټرول میکانیزم جدید طریقې سره دی ډېر جدید طریقې سره او ډېر بهترین دغه د کمپنۍ د کرشي صحیح ده اور دې چې کوم پروډکټ دی ماشاءالله ښه زبردست دی اور هر یو چیز پکې پوره دی صحیح نو دا کرشي ګیسټوفیل لیکوډ چې دی که نه دا شو یا د کرشي نور چې کوم پروډکټس وو دا موږ ته کوم ځای نه میلاوي دي شي دا به جي تاسو هر لکه هر یوې فارمیسۍ ته هم لکه میلاوي دی شي په هر کلي کې میلاویږي هر یو ښار کې میلاویږي اور هر دواخانې نه میلاویږي تا ته 5 سٹور کې صحیح ده جی د دې نه علاوه دا آنلاین که تاسو راغوښتل غواړئ نو دې ویب سایټ دی www.kershihhealthshop.com هلته نه هم تاسو آنلاین آرډر کولی شئ نو دا تاسو راغوښتی شئ امید لرم چې نننی پروګرام به ستاسو خوښ شوی او تاسو به ډېر څه زده کړي او که تاسو د معدې څه په داسې مرضونو کې مبتلا یې نو ګیسټوفیل یو ډېر ښه سیرپ دی چې دا تاسو استعمال کړئ د دې مضر صحت بالکل هم نه دی یعنی سایډ افیکټس یې نشته یعنی تاسو له فایده درکوي د صحت دپاره ډېر مفید دی یعنی دا یادوم که نه جي چې د سایډ افیکټس خو بالکل سایډ افیکټس نشته د ډېرې زیاتې فایدې دي چې هم لکه د هم ماشومانو ته هم پکار دی هم غټو ته هم پکار دی دا خبره موږ ځکه کوو که نه چې بعضې د الوپیتھک چې کومې دوايانې د هغې سایډ افیکټس ډېر زیات دي یو مسله خو درله ټیک کړي خو لس مسلې درکې نورې را پیدا کړي دا چې د هغه نیچرل دغه د جړی بوټو نه تیارېږي د کرش خپل فارم دی او جړی بوټي د دې خپل دي اور د ماشاءالله چې کوم سیز لکه تیارې نو خپل په زیر نگرانۍ کې تیارې ډېره مننه جي چې تاسو راغلئ دومره ښې خبرې مو کړې ډېره مننه تاسو راغلئ مهرباني جي کتونکو دا زموږ پروګرام امید لرم چې تاسو به خوښ شوی وي انشاءالله که جن وفا وکړه بل پروګرام کې د یو بل ټاپک سره به ستاسو په خدمت کې حاضرېږو انشاءالله تر هغه وخته پورې د الله په امان